بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د طریقة العصریه د اولې حصې سبق نمبر 233 دی. الدرس الثاني والستون یعنی 62 درس دی، 62 نمبر درس دی. په نن درس کې به انشاءالله موږ الاعداد بعد المئه د سلو نه وروسته د اعدادو د معدودو بحث به کوو. نو اول به د سل 200 300 داسې د 100 چې دي دا به د 1000 پورې زده کوو. بیا به د هغې نه پس دغه په جملو کې استعمالوو. بیا پکې د تمرین هم یو سوال هم پکې د تمرین هم راوستی دی. بیا به انشاءالله بل سوال به په بل درس کې کوو. نن زمونږ الاعداد بعد المئة د سلو نه وروسته اعداد. نو اول دا عددونه مونږ زده کوو. مئتون سلو ته وایي، مئه عرب وایي مئتون دی، خو دا ګول ته عرب ساکنه وایي، یعنی هغه ها ساکنه کی. نو مئتون سل یعنی مئه سل. او مئتان معنی 200. عرب اکثر وایي مئتین یا مئتان، هغوی نن سبا مئتین استعمالی. مئتین معنی ده 200 او مئتان معنی ده 200. 300 300 400 سلور 500 500 600 600 700 900 800 900 900 او 1000 زرو ته وایي. الف زرو ته وایي. 1000 ته الف وایي. الف اوس 1000 ته الف وایي. الفان 2000. عرب اکثر وایي الفین 2000. نو الفان او الفین دواړه دا 2000 ته وایي. 3000 د الف تسنیه الفان راځي یا الفین، او جمع راځي آلاف. دلته تاسو ګورئ الفن دا واحد دی، او د دې تسنیه راځي الفانی، او جمع راځي آلافن زرګونه. ٹھیک شو؟ نو اوس دلته کې دی 3000 3000 3000 4000 سلور زره 5000 پنځه زره 6000 شپږ زره 7000 اووه زره 8000 اته زره 9000 نه زره 10000 لس زره. اوس عمدغه دا انسی چې دي د سلو نه واخله زرو پورې یا لس زرو پورې دا دې خو په جملو کې حل کړي دي. وایي فی الباخره ما تاسو ته مخکې ویلي وو د الفاظو معنو کې چې باخره دا سمندري جاز ته وایي. دا غټه بیړۍ چې وي هغې ته باخره په عربۍ کې وایي. فی الباخرة 1000 راکب. فی الباخرة بیړۍ کې یا سمندري جاز کې 1000 راکب زر سورلی دی. وفي طائره هوائی جاز ته وایي. وفي الطائره هوائی جاز کې 350 500 ته وایي. 50 راکبا 350 سورلی دی. هوائی جهاز کې 350 سورلی دی. فی الکلیه کالج ته وایي. فی الکلیه 900 طالبة. فی الکلیه کالج کې 900 900 او طالبة طالب المانی دي. کالج کې 900 طالب المانی دي. ثمن قیمت ته وایي. هذه السیاره د دې ګاډي قیمت 80,000 اتیاو ته وایي. الف زره نو 80,000 روبیه اتیا زره روپۍ دی. د دې ګاډي قیمت 80,000 روپۍ دی. اجرت الطائره د هوائی جهاز کرایه من کراچی د کراچۍ نه الی اسلام آباد پورې 1200 250 روپۍ دی. اجرت الطائره د هوائی جهاز کرایه من کراچۍ نه الی اسلام آباد پورې
1250 الف زر ته وایي 200 او 50 50 ته وایي نو 1250 1000 یعنی زر او 250 1250 روبیتن روپۍ دی فی الجامعات یونیورسٹی ګورئ کالج ته کلیه وایي او یونیورسٹۍ ته جامعه وایي جامعه فی الجامعات یونیورسٹۍ کې 3000 طالب 3000 3,000 طالب طالب علمان دي سکان اوسیدون کی ته وایي باشنده ته وایي ان چې یو علاقه کې څوک اوسیږي هغه ته د هغې علاقې سکان وایي سکانو هذا البلد د دې ښار اوسیدونکي میلیون نسمه چې دی دا انسانانو ته وایي او میلیون لس لکه ته وایي 10 لاک ته میلیون وایي میلیون نسمه لس لکه انسانان دي سکانو هذا البلد د دې ښار اوسیدونکي میلیون نسمه لس لکه انسانان دي فی المصنع کارخانه کې 2600 عامل 600 معنی شپږ سوه 2600 او عامل مزدوران عامل مزدور ته وایي ٹھیک شو نو فی المصنع کارخانه کې 2600 عامل مزدوران دي نو امید ده تاسو په دې باندې پوه شوي یئ اوس موږ تمرین حل کوو د تمرین صرف یو سوال هم راغستی د هغې یو څو جملې دي هغه موږ دلته کې د هغې د عربۍ جملې راکړي موږ به پښتو ترجمه کوو نو دلته سوال راکړی دی ترجم بالبشتونیت پښتو کې ترجمه وکړئ ترجم بالبشتونیت پښتو کې ترجمه وکړئ نو د عربۍ جملې دي د دې مونږ په پښتو کې ترجمه کوو اشتریتو دا د واحد متکلم صیغه ده مطلب یې دی ما واغسته اشتریت الکتب ما کتابونه واغستل کتب د کتاب جمع ده کتاب یو ته وایي کتب ډېرو ته وایي اشتریت الکتب ما کتابونه واغستل ب1500 په زر و500 او 500 روبیتن روپۍ باندې ما کتابونه په 1000 او 500 روپۍ واغستل ٹھیک شو باع خرڅ کړه چا خرڅ کړه خالد خرڅ کړه صحیح خرڅ کړه البیت کور خالد خپل کور خرڅ کو بملیون روبیتن په 10 لکه روپۍ خالد باع خالد البیت خالد خپل کور خرڅ کو بملیون روبیتن په 10 لکه روپۍ باندې ثمن هذه الحديقه د دې باغ قیمت 3 ملايين د مليون جمع ده 3 ملايين 10 لکو ته وایي 3 ملیونه مطلب 10 لکه روبیتن روپۍ ده فی القطار جهاز کې هوایی جهاز کې 2700 او 900 راکب سورلی دی مرتب هذا الخادم مرتب معنی دا مزدوری مرتب هذا الخادم د دې خادم مزدوری 900 روبیتن روپۍ ده د دې خادم مزدوری 900 روپۍ ده فی المدرسه مدرسه کې 5000 طالبین 5000 یعنی 15000 طالبین طالب علمان دي فی المسجد جماعت کې 12 یعنی 12 معنی ده 12,000 زره او مصلین منځګزاره دي نو دی جماعت کې 12,000 منځګزاره دي نو امید ده تاسو په دې سبق باندې پوه شوي سبق هم ټول حل کو او بیا هم پکې د تمرین نه یو سوال حل کو انشاءالله دویم سوال د تمرین هغه به بیا مونږ په بل درس کې حل کو او ورسره به د 1 نه واخله تر 100 پورې ټولې انسیم مکمل واپس لیکو نو دا زمونږ د نن ورځې درس راتلونکي درس پورې اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقیقة الكلام